زوینا خیسته کړل شوي دي للذین د هغه کسانو دپاره کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند د دنیا کافرانو دپاره ژوند د دنیا خیسته کړل شوي دي ولې کافران خو د آخرت منکر دي آخرت مني نه دغې صرف دغه دنیا ده دې کې ورته الله پاک ډېر لوی سهولیات ورکړي دي مال او دولت د اکثر د کفارو سره نو دا ولې الله پاک ورکړی دی مسلمانانو ته پسخېږي نو الله مسلمان دی دې ته مه پسخېږئ ستاسو دپاره خو اصل آخرت دی دنیا خو بقدر ضرورت چې کوم دی ستاسو دپاره پکار ده کنې الله پاک په دې کافرانو لوي د دروازې او د کورونو د سرو کړي خو که دا یاره نه وي چې دا مسلمانان به دې ته وپسخېږي او دوی به د خپل اسلام په دې سرو سپینو پسې پرېږدي ځکه د کافر دپاره خو په آخرت کې څه نشته دی دته خو دقه دنیا ده نو دته دغه دنیا ښایسته ده زوینا ښایسته کړلی شوي دي للذین د هغه کسانو دپاره کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند د دنیا ویسخرون او دوی ټوکې کوي دا کافران ټوکې کوي من الذین په هغه کسانو پورې آمنو چې ایمان یې راوړی چې کومو خلکو ایمان راوړی دی نو دی پورې دا کافران ټوکې کوي چې د زړو کپړو ته وګورئ دی سره مال او دولت نشته مونږ ته پسخېږي دې ته وګورئ حالانکې د کافرانو دپاره بس دقه د دنیا زندگی د آخرت ته دې مبارکې نشته په ورځ د قیامت به جنت اوچت وي او جهنم به لاندې وي دا جنتیان به د جهنمیانو ته آواز وکړي چې ای جهنمیانو زمونږ رب چې مونږ سره کومه وعده کړې وه نو هغه زمونږ رب زمونږ په حق کې قبوله کړله او وعده چې کوم دی پوره کړله مونږ له قسمه قسم نعمتونه راکړل او دوی به هغه نعمتونه خوري او نعمتونه به څکي او دا کافران به ورته ګوري او تاسو سره چې الله کومه وعده کړې وه ستاسو پروردګار نو ستاسو پروردګار هم ستاسو وعده پوره کړه د جهنم وعده یې سره کړې او جهنم ته ولېږلي او دا جنتیان به خوراک کی او څښاک پکې قسمه قسم نعمتونه به خوري او څکي دا کافران به ورته وي ای جنتیانو مونږ ته لږ راکړئ که نه سوال به دې کوي جنتیان به ورته وفرمایي چې ان الله حرمهما علی الکافرین بېشکه دا خوراک او څښاک د جنت ته نعمتونه چې دي دا الله په کافرانو باندې حرام کړي دا کافرانو دپاره نه دي د مسلمانانو دپاره نو دلته خو دی مسخري کوي مسلمانانو پورې خو هلته کې چې کوم دی بیا به د مسلمانان دی پورې مسخري بعضې مسلمانان په مسلمانانو پورې د غربت ته وجې مسخري کې دا نه دي پکار حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کم سړی او یا کمه ښځه کم سړی یا کمې ښځې پورې د غریبۍ د وجې مسخره وکړله او دې ذلیل وګڼو کم سړی چې د غریبۍ د وجې چا ذلیل وګڼو نو الله رب العزت په ورځ د قیامت په اولین او آخرینو په مجمع کې الله دا سړی ذلیل او رسوا کوي